سلامي سلامي لقوم كرام. منار اسلامي رادیو د نړۍ په کچه په دینی او اخلاقی برخه کې د زده کړې تر ټولو غوره دقیقه او اسانه لار 931 اخترونو منځونه دغه سنت طریقه څرنګه ده، رسول سلام څرنګه دغه منځونه کړی دي، دا رنګه دغه ورځ چې د اختر ورځ دي دغه احکام او مسائل. نو صلات العیدین چې معنا د اخترونو منځونه چې هغه منځونه چې د اختر د وجه نه کېدې شي. دغه دوه منځونه چې یو د وړوکي اختر مونږ دی او دویم د غټ اختر مونږ دی، او دغه دوه ورځې چې د اختر ورځې دي دغه دوه عبادتونه پکې په دغه مهمه ورځ باندې ادا کیږي. به د اخترونو منځونه چې دي د علماء دغه په احکام مبارکه چې آیا واجب دي که فرض دي، خو ظاهري دا ده چې د اخترونو منځونه فرض کفایه دي. ذکر رسول سلام زنانو ته هم امر کړو په دې خبره باندې ای خروجنا لصلاه العید چې هغه د هم د اختر مانځ ته وځي، تر دې پورې چې هغه زنانه چې هغه میاشتنی بیماری لري هغه ته هم رسول سلام امر کړو. دا رنګ هغه زنانه چې ډېر پردو او کور نه بهر ډېر نه ګرځي، رسول سلام هغه ته هم امر کړو چې هغه په دغه ورځ باندې د اختر مانځ زیاته وځي او د مسلمانانو سره د دعوت او د خیر په کارونو کې برخه واخلي، او کومې زنانه چې میاشتنی بیماری لري چې هغه د مانځ د ځای نه لږ شاته ودرېږي. نو دا خبره کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زنانو ته د امر کوي چې هغه د مانځ زیاته حاضر شي، نو دا په دې دلالت کوي چې دا واجب دي، او د سړو په اړه کې خو واجب دي. به د اختر منځونه چې دي دا غي وخت چې د پشان د وخت د څاخ مانځ ده چې شروع د نور د راختلو نه چې هغه په اندازه د یو نيزه باندې جګ شي، پس د نور د راختلو نه دا وخت نه چې دا غي مقدار په اعتبار د ساعت سره تقریبا 4 برخه د ساعت 15 منټه چې نور راخکاره شي، دا غي نه روسته 15 منټه روسته دغه منځ شروع کیږي او وخت د جواز ده. ذکر رسول سلام او دغه خلفای راشدین هغه د اخترونو منځونه چې کړی دي د نور د راختلو نه پس کړی دي چې نور راختل په مقدار د یوه نيزه باندې. دی وجنه حدیث راځي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د وړوکی اختر فورز باندې یا د غټ اختر فورز باندې راوته، نو هغه چې وکتل چې امام لا تر وسه پر رسیدل نه دی، نو دا د امام رستوري هغه بد وګڼله او ویلي ان كنا مع النبي صلی الله علیه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. هغه چې د پیغمبر په زمانه کې خو موږ په دې وخت کې دغه مانځنه فارغ شوو او دغه وخت چې د څاخ د مانځه وخت په دا وخت کې دا شان خبره وکړه. نو د اخترونو د مانځه وخت شروع کېدل د نمبر راختلو نه چې نمبر راوخیږي او په مقدار د یوې نيزه باندې هغه لږ غونټه کې شي. خو د اخترونو د مانځه اخرنی وخت چي دی هغه زوال الشمس کله چې نور د مشرق طرف نه مغرب طرف ته واوړي، د اسمان د میان نه مغرب طرف ته واوړي. خو کله که خلکو ته د اختر د وخت پته ونه لګیدله مګر پس د زوال نه، نو دی چې دی به سبا ورځې ځکه چې د زوال پورې وخت هغه ختم شوی دی، د مانځه وخت ختم شوی دی، نو دی به سبا ورځ باندې د اختر منځو کې. ځکه حدیث کې راځي ابو عمر بن انس وای هغه وای چې ځینې ضرورتونه د هغې د انصارونه هغه وای چې د پیغمبر په زمانه کې صحابه چې هغې ته د شوال میاشته هغې ورځ وه، نو پته ورته نه لګېدله چې سپوږمۍ راختلې ده، تر دې پورې چې سبا ورځ هغې روژه ونیوله. په دې کې څه کسان قافلې والا د دغه ورځې په آخري برخه کې راله او هغې دا ګواهي وکړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلې چې موږ پرونه سپوږمۍ لیدلې ده او د اختر میاشت شروع شوې ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه خلکو ته امر وکړه چې په همدغه وخت روژه ماته کړي، ځکه دغه اختر ورځ ده او د اختر په ورځ باندې روژه صحیح کېږي نه. دی ورته ویلې وان یخرجوا غدا لعیدهم چې د اختر مانځه وخت اوس پاتې شوی دی، خو سبا ورځ باندې د اختر مانځه ته راوځئ. نو کله که کوم انسانان چې پته ورته نه وي چې نن د اختر ورځ ده او په دغه ورځ باندې روژه ونیوله، بیا چا ګواهي ورکړه چې میاشت بېګا لیدلی شوې ده او دغه وخت کې به دی روژه ماتوي، خو کله که د زوال ټیم نه مخکې نو د اختر مونځ په دغه ورځ کوي، که د زوال نه وروسته نو بیا سبا ورځ باندې به د اختر مونځ کوي او په دغه ورځ باندې بیا نه کوي ځکه د اختر د مانځه وخت فوت شوی دی. بیا اخترونو مونځونه قایمول په هغې کې سنت طریقه دا ده چې د ښار د آبادۍ نه بهر په صحرا کې هغه مونځ قایع کړی شي. ځکه رسول سلام او د هغې خلفای راشدینو هغې چې د پیغمبر په زمانه کې او د هغې نه وروسته هغې په صحرا کې د ښار نه بهر هغه دغه مونځ کلی دی، او دا دې دپاره چې په دې کې د اسلام دا شاعره چې اختر دی او د اختر مونځ دی د دې ډېر ښکارهوالي راځي او ډېر خلکو ته معلومیږي
د دې وجې نه د ښار نه پسې بار ته وتل پکار دي. بیا سنت طریقه دا ده چې د غټ اختر مونځ 2 وخته وکړی شي او د وړوکي اختر مونځ لږ وروسته شي، ځکه خلک چې په مانځه د وړوکي اختر په وخت کې هغې احتیاج لري دې ته چې دا وخت ته لږ وکړی شي لپاره چې هغې سرسایه وباسي او دارنګې لږ څه خوراک وکړي. او هر چې غټ اختر دی نو غوره ده چې هغې په دادۍ سره دغه مونځو کې وخت یې وکړي، ځکه وروسته د هغې نه قرباني ده، نو دې لپاره چې قرباني هم 2 وخته وکړي او دا خله حاصلېږي چې هغه کله مونځ 2 وخته وکړی شي نو دې وجې نه بیا قرباني هم 2 وخته کېږي، ځکه قرباني د اختر د مانځه نه مخکې حلالول جایز نه دي او ممکن نه دي چې هغه جایز شي. دې وجې نه پکار دي چې مونځ 2 وخته وکړی شي. بیا سنت طریقه دا ده چې انسان کله که وړوکی اختر نو د اختر د مانځه نه وتلو نه مخکې پکار چې انسان خوراک وکړي، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کان لا یخرج من الفطر حتی یاکل تمرات ویاکلهن وترا، رسول سلام به د وړوکي اختر مانځه ته تر هغه پورې نه وته تر څو پورې چې به کجورې نه خوړلې او پیغمبر سلام به دغه کجورې ویتر دانې 3 5 یا و دغه شانې دانې به خوړلې چې هغه ته طاقت ویلی کېدی شي. او هر چې غټ اختر دی نو سنت طریقه ده چې انسان خوراک ونه کړي تر څو پورې چې د اختر مونځ نه کړي او تر دې پورې چې قرباني وکړي، ځکه حدیث عبد الله بن درز کې راځي چې کان النبي صلی الله علیه وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یفطر ولا یطعم یوم النحر حتی یصلی، چې رسول سلام به د وړوکي اختر په مانځه په ورځ باندې د اختر مانځه تر هغه پورې نه وتر تر څو پورې چې بیا څه خوراک نه وکړي او پیغمبر سم به د غټ اختر په ورځ باندې خوراک نه کو تر څو پورې چې بیا د اختر مونځ نه وکړي. بیا کوم انسان چې د هغې سره قرباني نه وي نو د هغې لپاره چې قرباني نه کوي نو د هغې لپاره دا جواز نه لري چې هغه هم خوراک نه کوي د مانځه نه مخکې، بلکې هغه جایز خوراک وکړي، بلکې د هغې اختیار دی که خوراک کوي او که نه کوي، خو څو قرباني کوي نو پکار چې د اختر د مانځه پورې خوراک ونه کړي. هغه سنت طریقه ده. بیا مونځ چې هغه په صحرا کې کېږي دا سنت طریقه ده، خو په جامع مسجدونو کې که عذر نه وي نو په هغې کې کول دا بیا مکروه کار دی، ځکه په دې سره دغه سنت د رسول سلام چې هغه کې غټ مقصد د شریعت لپاره دی هغه فوت کېږي، چې هغه کې اظهار د دې شاعري او د هغې ښکاروالی دی. دې وجې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغې ته امر کړی د خارجېدلو سره د هغې نه چې هغه کې یو قسم مشقت هم و او دا په دې دلالت کوي چې دغه مانځه ته بهر ته وتل پکار دي، خو کله که د ضرورت په بنا باندې جوماتونو کې ادا کړی شي نو هم بیا جایز دي. بیا د اختر مانځه کې سنت طریقه دا ده چې خلک مامومین او مقتدیان چې دي چې د اختر د مونځه 2 وخته هغې ته لاړ شي، سبا مونځ کې د هغې نه 2 وخته تیاری وکړي او د اختر مانځه 2 وخته لاړ شي، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه چې به کله مانځه ځای ته راغی چې نور به وخوته نو خلک به مانځه ته حاضر شوي وو او دې نه دا لازم ده چې پکار چې خلک د امام نه مخکې د مانځه ځای ته د جامع مسجد ته ورشي. او بل په دې کې مخکې والی نکۍ کارون ته دی، په دې کې امام ته نږدېکت هم حاصلېږي چې دا ټول سنت طریقې او د ثواب کارونه دي. بیا سنت طریقه دا ده چې انسان د اختر مانځه ته ځي چې پیدل لاړ شي، په سورلی باندې سور نه شي، ځکه عبدالله بن عمر دا فرمایي کان رسول سم یخرج الى العید ماشیا ويرجو ماشیا، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اختر ته چې ووته نو پیدل قدمونو باندې بته او بیرته چې واپس راته هم په قدمونو به راته په سورلی باندې نه راته. بل سنت طریقه دا ده چې امام هغه وخت کې د مانځه ته ورشي کله چې د مانځه وخت شي او د هغې نه مخکې هغې دپاره تګ پکار نه دی، ځکه پیغمبر صاحب چې کان اذا خرج العید فاول شیء یبدو بالصلاه، پیغمبر صاحب به کله چې د مانځه ځای ته ووته نو اوله شروع به د هغې د مانځه وه چې مونځ بیا شروع کوو، نو امام له داسې وخت کې ورتګ پکار دی چې کله د مانځه وخت شروع کېږي او دا وروځي ولته هغه وخت کې مونځ شروع کړي، مقتدیان له پکار چې هغې 2 وخته راغلي او هلته حاضر وي. بیا کله چې د اختر مانځه څوک وځي نو سنت طریقه ده چې په ښایسته شکل کې په ښایسته جامو کې نوې جامې او ښایسته جامې چې په دې کې د اختر مانځه ته وځي، دا د دې وجې نه چې په دې کې یو قسم خوشحالي د هغې اظهار او دارنګې د الله تعالی نعمت چې په بنده باندې کړی چې هغه خلکو ته ښکاره کړی شي چې الله تعالی په دې بنده باندې دا نعمت کړی دی چې په دې طریقه سره دای په عملي جامه کې دغه د الله تعالی نعمت خلکو ته ښکاره کوي. بیا د شر د مانځه د اختر نه دا ده چې دا مونځ هغه څوک قایم کړي چې جماعت یو ټولګی او مستوطنین مسافر نه وي، ځکه رسول سلام دا د اخترونو منځونه چې دي هغې په مدینه کې چې کله هلته اوسېده دا یې کړي دي، خو کله کله چې سفر کو مثلا کله چې مکه فتح کوله په هغې کې سفر وکړه او په هغې کې در شوال د میاشتې پورې پاتې شه او اختر پیل ته راغی، خو د پیغمبر صاحب نقل نه دی چې هغې هلته د اختر مونځ کړی دی. دارنګې حجة الوداع کې چې پیغمبر صاحب حج کو په هغې کې اختر پرې راغی او رسول سلام په مینا کې و، خو د پیغمبر صاحب نقل نه دی چې هغې هلته د اختر مونځ کړی دی، ځکه دا مسافر و. نو مسافر سړي لکه څرنګه چې په هغې باندې جمعې مونځ لازمي نه دی نو دارنګې د اختر مونځ هم د هغې دپاره قایمول نشه دی، که کوم ځای کې و نور خلکو مونځ کوو نو دا اوسه هم بیا مونځ کولی شي، خو کله که ټول خلک مسافر وي نو هغې له پکار نه ده چې
دغه مونځ قایم کړي، ځکه شرط ولاده ده چې کوم ځای کې څوک اوسېږي مقامینې چې هغه وکړي، لکه څنګه چې د جمعې دپاره شرط دی. بیا د اخترونو منځونو دپاره د باچا او د امام د هغې اجازت هم شرط نه دی، لیکن کله که خلک د کلي په څو برخو کې مونځ کوي او ضرورتونه یي، نو پکار دی چې امام اجازت وکړي، په دې خاطر باندې چې خلکو ترمیان پوزه او دارنګ اختلافات هغه پیدا نه شي. بیا سنت طریقه دا ده کله چې سړی د اختر مانځه ته وځي چې په یوه لاره باندې لاړ شي، نو واپس د اختر د مانځه نه په بله لار باندې لاړ شي، ځکه پیغمبر اسلام چې کان اذا خرج یوم العید خالف الطریق، رسول سلم د اختر ورځ باندې کله چې د اختر مانځه ته ووته نو چې واپس به راته لار بیا بدلوله. په هغې کې ډېر زیات حکمتونه هم دي، یو د امنیت لحاظ ساتله او دارنګې د مختلف قسمو د خلکو د هغې د لارو لحاظ ساتل، د دې وجې نه لار بدلوله هغه سنت طریقه ده. بل دا چې د اختر مونځ چې دی هغه 2 رکعات د خطبې نه مخکې، نو خطبه به د مانځه نه مخکې نه وي، بلکې اول شروع چې کېږي هغه په مانځه باندې کېږي او خطبه به د هغې نه وروسته وي. بیا په دې مانځه کې تکبیرونه چې دي د جمهور علماو په نیز باندې په اول رکعت کې چې دی 2 تکبیرونه دي، او دا د شروع د سبحانک اللهم چې انسان وای د هغې نه وروسته دا 2 تکبیرونه دي، او بیا د هغې نه وروسته قرات دی، او په 2م رکعت کې چې دی هغه کې 15 تکبیرونه دي چې هغه کله د اول رکعت نه پورته شي ودرېږي، نو اول 15 تکبیرونه په غیر تکبیر د پورته کېدلو نه، او بیا په هغې پسې وروسته قرات دی. د ځینو علماو په نیز باندې چې هغه 3 تکبیرونه هغه په اولین رکعت کې پس د قرات نه، او 3 چې دی په وروستني رکعت کې، خو صحیح چې کوم ثابت دي په حدیثونو کې په اول رکعت کې 2 تکبیرونه او په 2م رکعت کې 15 تکبیرونه د قرات شروع کولو نه مخکې بیا پسې وروسته قرات شروع کېږي. بیا انسان چې کله دا تکبیرونه کوي نو د هر تکبیر سره لاس پورته کول سنت طریقه دي، ځکه دا د صحابهو نقل دي او د صحابهو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې خلاف نقل نه دی. کله چې انسان تکبیرونه وکړي د هغې نه به وروسته سورت فاتحه ولولي، او د فاتحې نه وروسته یو بل سورت، خو دا قرات به په جهر سره وي، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا په جهر سره لوستلی دی. بیا سنت طریقه دا ده چې په اول رکعت کې پس د فاتحې نه سبح اسم ربک الاعلی دا سورت ولوستلی شي، او په 2م رکعت کې هل اتاک حدیث الغاشیه، ځکه د رسول صلی الله علیه وسلم دا ثابت دي چې هغه په اول رکعت کې سبح اسم ربک الاعلی دا سورت لوسته، او په 2م رکعت کې به هل اتاک حدیث الغاشیه دا سورت لوسته. لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا هم نقل دي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اختر د مانځه په اول رکعت کې قاف والقرآن المجید دا سورت لوستلی دی، او په 2م رکعت کې اقتربت الساعة وانشق القمر سورت قمر دغه پرې لوستلی دی. د دې وجې نه امام له پکار دي چې په دې سنت طریقو عمل وکړي او دا ژوندی کړي. کله دغه سورتونه په یو مانځه کې او د نورو سورتونه په بل مانځه کې هغه ولوستلی شي چې دا سنت ژوندی کړی شي. بیا کله چې امام د مانځه نه سلام وګرځاو نو خلکو ته به خطبه ووایي، خو مقتدینو باندې دا لازمي نه دي چې هغې دغلته پاتې شي او خطبې ته غوږ کېږدي، بلکې که څوک د خطبې نه مخکې ځي هم ورته اجازه شته دی، لیکن غوره دا ده چې هغه تر دې پورې باقي پاتې شي چې خطبه واوري، ځکه رسول سلام کله چې مونځ وکړه خلکو ته یې ویلې انا نخطب فمن احب ان یجلس للخطبة فلیجلس ومن احب ان یذهب فلیذهب. پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ خطبه ویو، که څوک غواړي چې هغه کښېني خطبې ته کښېني، او که څوک غواړي چې هغه لاړ شي هغه ته اجازه دی هغه تللی شي، خو څوک چې خطبې ته حاضر شه نو پکار دی چې هغه خبرې ونه کړي چې چا باندې تشویش رانه ولي، بلکې د امام خطبې ته غوږ کېږدي او حاضرو خلکو باندې تشویش رانه ولي. بیا څوک چې د اخترونو مانځه ته راځي نو د هغې دپاره دا جایز نه دي چې د اختر مانځه نه مخکې نفلي مونځ وکړي، مګر دا کله که د اختر مونځ په جومات کې ادا کېږي نو کله که څوک جومات ته ننوته نو تحیة المسجد 2 رکعته به کوي، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر څوک جومات ته داخل شه 2 رکعته مونځ وکړي. او هغه څوک چې د هغې نه د اختر مونځ فوت شه نو د هغې لپاره د هغې قضایي راوړل نشته دی، ځکه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغې نه نقل نه دي. دا مونځ د اجتماع معین مونځ دی نو چې په دغه وجه ادا کېږي. کله که د ټولو نه قضا شي نو بیا په سبا ورځ باندې قضایي راوړلی شي، خو کله که انسان د څه عذر د وجې نه د هغې نه پاتې شو په دغه ورځ یې ونه کړه نو سبا له د هغې قضایي یوازې هغه راوړل چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل نه دي. بیا د اخترونو په ورځ باندې دا سنت طریقه ده چې د وړوکي اختر په ورځ باندې چې مطلق تکبیرونه چې دي په دغه ورځ باندې ویلی شي، ځکه الله تعالی فرمایي ولتکملوا العدة ولتکبروا الله علی ما هداکم، چې خلکو الله تعالی چې تاسو باندې روژه فرض کړې ده دا منځونه دي نو دې په خاطر باندې چې تاسو شمېر پوره کوي او د الله تعالی لوی بیان کوي په هغه طریقه چې تاسو یې ښودلي دي. بیا تکبیرونه چې د وړوکي اختر په ورځ باندې نو کله چې څوک د مانځه ته روانېږي دا وخت نه تکبیرونه شروع کېږي، ځکه عبدالله بن عمر رضی الله عنه د هغې نقل دی چې دی به د وړوکي اختر په ورځ باندې تکبیرونه ویل تر دې پورې چې د مانځه ځای ته به ورسېده کوم ځای کې چې د وړوکي اختر مونځ کېږي. او زهري نه نقل دی چې هغه وایي
كان الناس يكبرون من حين يخرجون من بيوتهم حتى يأتوا المصلى حتى يخرج الإمام فإذا خرج الإمام سكتوا وتابعين وخت هغه د عادتو چې خلکو به تکبیرونه ویلې تر دې پورې چې د کورونو بر روان شول تر دې پورې چې د جمع منځ ته او د اختر د منځ ته راشي او بیا تر دې پورې تکبیرونه ویل تر څو پورې چې امام راشي کله چې به امام راغی نو بیا به تکبیرونه چپ کېدل دوړو کې اختر په ورځ باندې هم دغه تکبیرونه شته دي او بیا غټ اختر چې نو پاره کې دوه قسمه تکبیرونه سنت دي یو قسم تکبیر مطلقه ده چې هغه مقید په یو وخت پورې نه دي او دغه تکبیرونه چې دي دغه وخت شروع چې ده هغه کله چې د ذوالحجې میاشت غټ اختر میاشت شروع شي تر دې پورې چې اخیرنی ورځ تشریق چې ده چې هغه د 14مه ورځ ده تر دغه ورځ پورې په دې 14 ورځو کې په دې کې د ورځې په هر ټیم کې د شپې په هر ټیم کې چې دغه تکبیرونه ویل شي نو دا سنت طریقه ده ځکه الله تعالی فرمایي ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم بهيمه الانعام په دې خاطر باندې چې د خلک د الله تعالی نومیت کې په دغه ورځو کې چې دا معلومه ورځ دي په څه چې د خلکو ته ورکړي دي دا رنګ په د صحابه چې په دې دلالت کوي چې دغه د اختر د ورځې د میاشتې شروع نه تر د 14مې ورځې د عرفې د ورځې تر اخره پورې بلکې د ایام تشریق تر اخر ورځ پورې چې دا تکبیرونه ویل کېدی شي ابو هريره نه د ابن عمر نقل دي چې دوی دوه بازار ته راوتل یو کبیرانه په یو کبیر الناس به تکبیرهما نو بازار ته بره وتل دی په زور سره تکبیر شروع کړ نو ټول خلکو به دغه تکبیر سروسته الله اکبر ویلې نو دا تکبیرات مطلقه دي چې دغه اختر می شروع شي دغه نه شروع کیږي او دا رنګ د تشریق ورځ چې هغه اخیرنۍ ورځ تشریق چې د 14مه ورځ چې دغه په اخرنی وخت باندې ختمي دویم قسم تکبیرات چې هغه تکبیرات مقیده دي چې هغه د فرض منځونو وروسته ویل کیږي او دغه تکبیرات مقیده چې دي هغه د عرفې د ورځ چې دغه اختر نه مخکې ورځ د عرفې ورځ دغه د سبا مانځه د وخت نه شروع کیږي تر د مازیګر د ایام تشریق اخرنۍ ورځ تشریق چې دي دغه د اخرنۍ ورځ پورې چې هغه د 14مه ورځ ده او صيغه تکبیر دا چې دغه تکبیر خلک وایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد چې معنا دا الله رب العزت هر څه نوی دی لایق د عبادت ده نو څه بل څوک نشته دی الله ډیر غټ دی ډیر غټ دی او دغه لپاره حمد او ثنا او صفات دي دا د اخترونو منځونه دغه سنت طریقه او په دغه ورځ باندې چې کوم عملونه کول پکار دي دغه سنت طریقه د رسول الله چې څنګه نقل ده منار اسلامي رادیو د نړۍ په کچه په دینی او اخلاقی برخه کې د زده کړې تر ټولو غوره دقیقه او اسانه لار 931